أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عربی ژبې له الله جل شانه په تمامو ژبو کې او په تمامو زبانونو کې ډېر لوی اهمیت او فضیلت ورکړی دی. د دې ډېر وجوهات دي چې د عربی ژبې له الله جل شانه د دومره لوی فضیلت ولې ورکړی دی. په دې وجوهاتو کې د ټولو نه لوی وجه دا ده چې د عربی ژبې تعلق دا د الله جل شانه د کلام د قرآن مجید او احادیث مبارکه او فقه اسلامی سره دی. الله جل شانه فرمای انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فرمای الله رب العزت چې دا قرآن مجید ما په عربی ژبه کې نازل ک د دې لپاره چې تاسو په دې باندې پوه شئ. نو د قرآن مجید باندې د پوهې لپاره دا رنګ د احادیث مبارکه باندې د پوهې لپاره دا رنګ په فقه اسلامی باندې د پوهې لپاره د عربی ژبه د ډیره زیاته ضروری ده زده کول، ځکه چې قرآن مجید او احادیث مبارکه او دا رنګ فقه دا په عربی ژبه کې دي. نو چاته چې د عربی په ژبه کې کمال حاصل وي په قرآن مجید باندې په احادیث مبارکه باندې او په فقه اسلامی باندې زر پوهیږي، په اسانه باندې پوهیږي، ځکه چې دا درې واړه علوم دا په عربی ژبه کې دي. او چاته چې د عربی ژبې اهمیت نه معلوم، عربي ژبه چاله نه ورځي، نو د هغوی لپاره په قرآن مجید او په احادیث مبارکه او په فقه باندې پوهېدل دا هم مشکلات به پکې پیښیږي. نو الله پاک فرمایي چې قرآن مجید دا ما په عربی ژبه کې نازل کړی دی، لهذا د دې د پوهې لپاره به د عربی ژبې کې مهارت زده کول او په دې پوهېدل دا به ضروري وي. حدیث مبارک کی راضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای احب العرب لثلاث. تاسو د درې وجونه د عربو سره دا محبت ساتي او د عربی ژبې سره محبت ساتي. یو دا چې لانی عربی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا چې زه عربی زما له وجې د عربو سره او د عربی ژبې سره محبت ساتي. دویم دا چې قرآن مجید په عربی ژبه کې دی. دریم دا چې د اهل جنت ژبه دا به هم عربي وي، په جنت کې به جنتین دا به عربي وي. دا د عربی اهمیت دی او فضیلت دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمای وتعلموا العربیه، ای خلکو تاسو هم د عربي زبان زده کړئ، د عربی ژبه زده کړئ. ولی؟ ځکه چې فانها من دینکم، د عربي ژبه د ستاسو د دین نه ده. قرآن مجید دین دی، احادیث مبارکه دین دی، فقه اسلامی دین دی. نو د دې د پوهېدل ځکه دا درې واړه په عربی کې دي، نو چې دا درې واړه په عربی کې دي چې د عربي ژبه دې یاد وي ته به په دې پوهېږي، او چې عربي ژبه دې یاد نه وي نو په دې باندې به تا ته مشکلات به د پوهېدلو باندې دا ګران وي. نو انشاءالله موږ تاسو کوشش وکړو چې د عربي ژبه کې مهارت هغه حاصل کو، خاص کار علما او طلبا. السلام